दोस्त जैसा दोस्तों क्या आपको पता है कि सऊदी हुकूमत ने 7 दिन के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट पे पाबंदी लगा दी गई है। उस हवाले से थोड़ा बात करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब सपारा से बात हुआ तो नए वीज़ों पे जैसा कि पहले काम जारी था उसी तरह नए वीज़ों पे काम आज भी जारी था। जिस बात की डर थी वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं। आज सुबह सपारे से रब्ता हुआ और जो फ़्लाइट 7 दिन के लिए कैंसिल हुई है उन हवाले से बात हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह सपारे की तरफ से पॉजिटिव जवाब आया। आज भी नए वीज़ों पे काम जारी है। सब दोस्तों से मेरा गुजारिश है जिन लोगों के वीज़े यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको चाहिए कि वो जल्द अज जल्द अपने वीज़े लगाए। इसी तरह पहले भी कोरोना की वबा आया था और उसमें बहुत से लोगों के वीज़े ख़त्म हुए थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से वीडियो के ज़रिए एक क्लिप रिकॉर्ड करो और आपको बताऊं कि जितने भी लोगों के वीज़े यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं अपने एजेंट हज़रात से रब्ता करें और उनको बता दें कि अपने वीज़े जल्द अज जल्द लगाए। और ये भी बताना चाहता हूँ कि ये फ़्लाइट क्यों मौखर हुई या 7 दिन के लिए क्यों कैंसिल हुई। तो दोस्तों ये बरतानिया में एक नया वायरस आया है, उस हवाले से सऊदी अरब ने अपने फ़्लाइट कैंसिल की है बिनुल अक़वामी। तो अल्हम्दुलिल्लाह परेशानी की कोई बात नहीं, टेंशन न करें, अपने वीज़े जल्द से जल्द लगाए और अपने एजेंट से रब्ता भी करें ताकि आप सऊदी अरब आसानी जाए। زما چې څومره پښتانه رونه دي ملګرو تاسو ټولو ته گزارش کوم تاسو مهرباني وکړئ څرنګه چې تاسو ته پته ده چې سعودي عرب حکومت یو ځل بیا د 2 ورځو لپاره جازونه بند کړي دي. اعتماد سنټر به هم په 3 تاریخ په پیر په ورځ باندې دوباره کولاویږي. د پیر د ورځې پورې اعتماد سنټر هم بند دی. خو نن سهار چې زمونږ د سپارې سره رابطه وشوه په سپاره کې الحمدلله پازیټیو ریسپانس د سپارې د طرفه راغلی دی. هغوی نن هم په نوو ویزو باندې کار کولو، نوې ویزې نن هم لګولې. نو الحمدلله دغه یو غټه ستونزه وه، یو پریشانی وه. مونږ دا سوچ کواسې نه چې د کرونا هغه کومه وبا راغلې وه په هغې کې د خلکو ویزې ختمې شوې، د چا ټیکټونه کینسل شو، د چا اقامې ختمې شوې. نو الحمدلله نن هغوی مونږ له پازیټیو جواب راکړو. دغه هم وی چې نن هم ویزې لږی کار روان دی، داسې څه مسله به نه وي. نو انشاءالله تاسو هم پریشانی مه کوئ، خفګان مه کوئ، ټینشن مه کوئ. انشاءالله دا نوې ویزې چې د چا دي صرف دغه ملګرو ته دا گزارش دی چې دوی خپلو ایجنټانو سره رابطه وکړي چې څومره زر کېدی شي تاسو خپلې ویزې ولګوئ. که فرض که تاسو انتظار کوئ او ویزې نه لګوئ، خدای مکه دغه وبا که بیا زیاته شي نو بیا به ستاسو د تګ دا مسلې لږې ګرانې. بل طرف ته په دې پوه کوم چې دا ولې د 2 ورځې انټرنیشنل فلایټونه بند دي. دا په برطانیه کې یو وایرس راغلی د هغې د وجې نه دوی یېرېږي هسې نه چې دا وایرس دلته راشي. نو په دغې حواله باندې هغې دغه انټرنیشنل فلایټونه کینسل کړي دي. لہذا د خفګان د پریشانۍ څه مسله نشته. انشاءالله ریسپانس پازیټیو دی د سپارې د طرفه، د سعودي عرب د حکومت د طرفه. انشاءالله الله تعالی به مسله حل کړي. خو تاسو دغه کوشش وکړئ چې تاسو خپلې ویزې زر تر زره ولګوئ. بل د کومو ملګرو چې ټیکټونه په دې 2 ورځو کې اوکې وو هغوی تله یا راتله، نو تاسو دغه مهرباني وکړئ، الان ساعت کې صبر وکړئ د پیر د ورځې پورې. تاسو بیا د پیر د ورځې نه پس خپل ټیکټونه چې کوم دي بل تاریخ ته واړوئ او تاسو بیا هم په دغه ټیکټ باندې دا کوم ټیکټونه چې تاسو سره د سره دي دغه به تاسو له چینج کیږي او په دغه باندې به تاسو بیا راتلی شي. بعضې ملګري دا خبره کوي چې یاره زمونږ د ټیکټونو به څه کېږي. نو ملګرو
د ټیکټونو لپاره هیڅ قسمه د ټینشن ضرورت نشته. ټیکټونو لپاره ټینشن مه کوئ. دا کوم ټیکټونه چې ستاسو د سره دي انشاءالله په دغه ټیکټونو باندې به تاسو واپس راځئ هم او ځئ به پې هم. کومو ملګرو چې دغه طرفه اغوستي دي به پې دلته راځي، دې طرفه چې اغوستي دي دا به پې واپس هلته ځي. ملګرو دغه پیغام و سهار د سپارې سره رابطه شوه مال چې تاسو خبر کو. انشاءالله نوی اپډیټ لپاره مونږ به یوټیوب چینل نه د شپې 9 بجو نه تر د 1 بجې پورې یوټیوب چینل نه مونږ لایو فضل وهاب سواتی په نوم باندې دی. هغه سره تاسو د ماسختنې که ستاسو څه پوښتنې تپوسي نو انشاءالله په هغې کې تاسو زموږ سره لایو راتلی شئ او خپل تپوسونه زموږ نه لایو کولی شئ. خپل رور فضل وهاب سواتی له اجازت ورکوي. د الله امان. ډېره مننه. ښاد آباد ننګیالي او بریالي اوسئ.